نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د جامع الصفا ماندل ټول طلباء کرام ته مشران ته السلام علیکم ورحمت الله. دا درې خبرې کومه چې دا تاسو ځان کې راوستو تاسو بیا ناکام شو نو ما پسې راشوې دا خو ته دروغ ویلي او مونږ ناکام څنګه شو او د دې زه تاسو له ګارنټي درکوم که تاسو دا درې کارونه په ځان کې راوستل او تاسو طلباء کرام کامیاب نه شوې نو زه مجرم یم ستاسو. هغې کې د ټولو نه مخکې څه دي؟ 1 نمبر د استاد قدر کول، د خپل استاد محترم قدر کول. د چا قدر کول؟ استاد. صحیح شوه. دویم د کتاب قدر کول. د څه قدر؟ کتاب. یعنی زمون کتاب اوس کم یو دی؟ کلام الله، چې په دنیا کې د دې نه بهترین کتاب بل نشته. هغه د الله کلام دی. کلام الله ورته ولې وایي؟ دا د الله خبرې دي. قرآن مجید ته کلام الله ولې وایي؟ په دې وجه چې دا کلام د الله دی، خبرې د الله دی. نو د دې به قدر کوو. او دریم څیز هغه ځای دی، یعنی دا کومه چې مدرسه ده، کوم جومات دی، د دې دا احاطه ده، دا موږ صفا ساتو، د دې موږ خیال ساتو. لکه ګوره زه به تاسو ته د یو سپین چې کله په یو ځای کښېني که نه نو هغه لکۍ باندې ځان ته ځای صفا کوي. نو بیا خو تاسو هغه خلک یا طلباء کرام خو هغه خلک دی وي چې فرشتې ورته وزرې غواړئ. نو کله هم چې تاسو د استاد د قرآن د کتاب اور دریم د ځای د دې خیال ساتئ، دا یاد ساتئ، تاسو به کامیابېږئ. که کامیاب نه شوې بیا راشه ما ته وایې فیاض وایې دا تا څه وې؟ مونږ خو دا درې واړه ځان کې راوستي دي خو زه بیا هم کامیاب شوی نه یم. نو انشاءالله تاسو به کامیابېږئ په دې باندې.